مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ځل ریل سټیشن کې ناستو، ریل ګاډي ته د دنیا خلک په انتظار دی. انډیا کې اوس هم د ریل ګاډي سیسټم ډېر دی پاکستان په نسبت، لوی ملک دی. دنیا خلک په پلیټ فارم ولاړ دی د ریل ګاډي په انتظار. یو سړی دی مسلمان ښځه میمه ده او په شریعت کې انګریزه عیسایانو سره نکاح کېږي. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، څنګه مسلمان سړی مسلمان سره نکاح کېږي، دغه رنګې د مسلمان سړی د عیسایانو سره او د یهودانو سره هم نکاح کېږي. د مسلمان یو عیسایانه جینۍ په نکاح غشتې وه، موږ پښتانه ورته میمه وایو، پخوا به ورته میمه وي، میمه په نکاح غشتې وه عیسایانه جینۍ. ښه، اوس مولانا حسین احمد مدني خو خلکو پېژنده، څوک سلام کوه، څوک لاس ښکلوه، څوک جمعه ته دعا وکړه. نو دا بعض انسان چې دا کافر به دومره نخرې نه کوي، خو دا مسلمان چې دا نیم اخوا لاړ شي که نه، نیم په لباس کې، دا بیا ډېر خطرناک. کافران به در سره ګزاره وکړي خو دا نه کوي، دی در پورې ټوقې کوي. کافر د منګیرو پورې نه خاندي، دا خاندي. دا چې نیم ورغلی دی دا نیم، دا بیا خاندي. کافر د منګیرو پورې نه خاندي، خو دا چې شنې جامې عصري جامې او دا نه یو جینۍ خولې غوندې جوړ کړي، دا موږ پورې بیا خندا کوي. اوس هغه خان صاحب هغه سړي چې مولانا حسین احمد مدني ولیده، نو ښځې ته یې سر دې سر تور کړه، همېما ډېره ښه ده. دا هغه ښځې سره ټونګې مونګې کولې او ښځې ده سره ټونګې مونګې کولې او د ښځې جامې لستوڼې هم ښکاره دي، دا لاسونه ښکاري. خو څادر د پاسه او څادر یې لرې که دننه نیمه بربنډه وه، میمه وه. دا میمان دي دا انګریزانې خشتمي. ټولو سړو ورته کتل. مولانا حسین احمد مدني غریب په ځای پاتې شو. خلکو هغه جینۍ ته کتل چې دا سینګ خشته ده، لاسونه یې سینګ خشته دي، مخ یې سینګ ښکلی دی، خپې یې سینګ خشته دي او دا سینګه بربنډه ده او د خاوند دیه رزیل هم ورسره ټنګه ټونګه د خلکو مخکې اخوا دېخوا کول چې دا خلک راته متوجه شي. زموږ د علماو له خدای ډېره پویه ورکړې ده. مولانا حسین احمد مدني صاحب ګرمي و سخته، ترماس ورسره د هغې کې یخې اوبه دي. امر شاګرد ته ویې دلته راځه، خلکو نه خوا شو، امې ته یې شا کړه او دې سړي ته یې مخ کړی، نږدې شو ورته. هم حیران دی چې دا ملا صاحب خو ما له خواله راغی، خلک خو ته ما ټول دې خوا راواړول، دې خو ما له خواله راغی. مولانا حسین احمد مدني صاحب هغه شاګرد ته وي یو ګیلاس کې د یخې اوبه راواړوه او بیا یې راواړولې، چینی راوباسه، پکې وویل شربت جوړوي. اوس دا نیم انګریز چې دا لباس یې د انګریز دی، مسلمان د میمې خاوند، دې ورته نیغ نیغ ګوري چې هغې نه شربت جوړ کړه، سکنجبین جوړوي د څه ورته وایي د نیمبو شربت. هغه شاګرد ته وایي بچیو نیمبو م راوباسه، نیمبو یې راواغېسته، نیمبو داسې زور ورکوي نه چوڼی. هغه سړی ورته نیغ نو نه چوڼی نه چوڼی نه چوڼی نه چوڼی، ښې نه چوڼ که. او دا سړی مولانا حسین احمد مدني ته وایي څه وایي؟ وایي تاسو دا پرده په کوم کتاب کې ده؟ دا خلکو ته وایي پرده، دا خو زما ښځه ده او د دې خپل وجود دی او د دې خپل اختیار دی او شریعت کې پابندۍ لګوي او سړو ښځو ته مه ګوره او ښځو سړو ته مه ګوره. دا څه دي پکې؟ څه چلو شو؟ زما دې ښځې ته دې خلکو وکتل، څه چلو شو؟ زما دې ښځې وکتل، څه چلو شو؟ مولانا حسین احمد صاحب هغه شاګرد ته یو نیمبو بلمره، نیمبو نه چوړی. خو چې نیمبو نه چوڼ کړه، د خدای شان دی دا نیمبو چې د چا مخکې نه چوڼ کړي د خولې نه ورسره لاړې بیږي. دا قانون دی. د نیمبو اثر دا دی، یا چې ته سړي چاکو داسې په دغه راکاږي که نه، په داسې پس ځای باندې هغې کش سره د انسان دغه کې زه غوږ کې ګوتې ومنډمه، داسې ده که نه. او نیمبو چې نه چوڼی نو سترګو کې به دې دا خوله کې به دې خامخا ورته اوبه راځي. چې د دویم نیمبو نه چوڼ کو هغه د میمې خاوند اوس داسې په لاټي برنس غوندې ری چې مولانا خو مې چپه که پړ مې که، د هغه خوله کې اوبه راځي. مولانا حسین احمد صاحب ورته وایي ملګري وایي دا پرده مرده به پرېږدو، دا خوله کې دې اوبه ولې راځي؟ وایي دې ګرمۍ ته ګوره، د یخ شربت ته ګوره، د سکنجبین ته ګوره پکې او د نیمبو ته پکې ګوره، خوله کې لاړې به نه راځي. وایي ستا دې ښځې ته ګوره او د بربنډې ته ګوره، او چې دا د ټول پلیټ فارم خلک ورته نیغ نیغ ګوري، خوله کې لاړې به د دې هلکانو نه راځي. راځي به که به نه راځي د دې هلکانو خوله کې لاړې. نیمبو خو د نه خولې نه لاړې وویستې او میمه صاحبې ته چې را دونه هلکان ګوري، هلکه دلته راشي او هلک ته وایي وایي ته چې دې جنۍ ته ګورې خوله کې دې لاړې راځي که نه راځي؟ مولوي صاحب خوله ټوله لاړو ډکه د غصو کو.
اول ته دلته راشه بچې د جنت کې وختي راشه ګوره تا دې په خدای قسمې لکه خله کې د لاړې راځي که نه راځي مولوي صاحب خله پرېږده اړه ټول د لاړو ډک دی خو څوک چل نه راځي را سره ویاسې که دا شی ته خوا کو دا شی بیا به څه کېږي مولوي صاحب دغه خو ارمان دی خو څوک مم باندې په هغه نیمه مریض باندې د پاسه اوبه توی شوې دا چې موږ وایو چې جنۍ پرده کې کا مقصد دا دی چې د بل په خوله کې لاړې ورته رانشي دا خو اسلام دی ایمان دی زما خبره نه ده او نه د پیغمبر خبره ده د ملا خبره نه ده د چا خبره ده ته وایه د چا ته بیا ووایه وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی کبار اوزی جیز دی منع نه دی بالکل اوزا خو جاهلیت د ښځو په شان موده چې بربنډه ګرځي الله قرآن وایي زه خو نه ویم ما خو نه دی په مولا ولې سوال کې دا خو د خدای د قرآن وینا ده او که ته ویې نه منم نو بیا ځان ته مسلمان ولې وی دا خو زما وینا نه ده د خدای د قرآن وینا دا خو الله وایي چې مسلمان دی بدر وایي مولا وایي خدای مولا وایي خو جبه د مولا د وینا خبره د رب العالمین ده الله وایي چې سترګې ټیټې کا الله وایي پرده واچوه الله وایي سر پټ کا رسول الله وایي که پیغمبر منی که نه منی بله خبره ده لوړه پرده کې جنکې پرده کې مخ پټ کا سر پټ کا ځان نه داسې جینه مه جوړوه چې د هلکانو په خوله کې درته لړې راشي مه جوړ داسې مه کوه داسې کې حیا ښه شی دی الحیاء شعبة من الایمان